ګرانو کتونکو دا مخال زما سره شاهین سلطان خور موجوده ده په 400 کې هغه سوشل اکټیویسټه ورسره یو سیاسي غړی ډسټریکټ ممبره پاتې شوې ده. سیاست زنانم کولی شي او دې چې کوم دنو کافي کارونه خو موکلل په دغه سیمه کې بیا زموږ په علاقه کې به زنانه بهر نه وروتلې نو کوم مشکلات مخې ته راځي دوی ته د خاوند سپورټ څنګه دی څنګه ورسره په دې کې خپل یو کردار ادا کوي د کور د روڼو ورسره سپورټ څنګه دی په مختصرو کې به صاحب دغه خبرې د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې اخلمه ډیره مننه د وخت راکولو څه وایي د ټولو مخکې خو ستاسو مهرباني چې تاسو په هر ځای کې ښځو له موقع ورکړې ده. لفخانه داسې خبره ده چې ښځې خو څنګه چې سړي د معاشرې حصه دي دغه شان ښځې هم دي او تعلیمونه چې وکړي په کور ناسته هغوی ته هم ګرانه ده. خو دې کې د ټولو نه غټه خبره زموږ د ماحول ده چې موږ ماحول داسې جوړ کړو چې هغوی بغیر د څه ججک نه بغیر د څه مسلو نه هغوی بار روزي. ما خو تاسو ته ووایي چې دې کې د مور پلار د رونو د خاوند مرسته چې تاسو سره نه نو تاسو هېڅ نشئ کولی. تاسو څه وکړل لکه تاسو ډسټریکټ ممبر هم جوړه شوې ده دې ځای ته څنګه ورسېدې؟ ډسټریکټ ممبر خو خیر لکه پالیټکس خو ما د واده نه پس شروع کړو هغې کې زه ده ووایم چې معاشرې کردار په دې و چې د واده نه مخکې ما ته اجازت د کوره نه میلاوېده. خاوند مې چې ما کې کوالټیز ولیدلې نو هغې وې چې بالکل رووځته نو زما اولنی کار دو چې زه کله رووتم سوشل ورک ما شروع کړو نو د ټولو مخکې ما د ښځو اویرنس باندې کار وکړو چې ما دوی اویر شي او د خپل حق پیژنګلو کې او دوی بار روزي او دوی مختلف اکټیویټیز کې پارټیسپیشن وکړي نو ښکاره به شي د دوی هغه چې څه دوی کې قابلیت دی به ښکاره شي. خو بیا وروسته ته چې زما هغه کم د دې آوټپوټ وکتله نو هغه زما رونه زما د فیملی چې څونه دغه دي د زمونږ سړي دي هغوی ټول دا شي زه خوښ که هغوی وي چې او چې یو ښځه کې کوالټي وي نو هغوی له پکار دي چې روزي. نو لکه زه ستاسو په ترو باندې ټول چې څونه زمونږ د دې علاقې زمونږ مشران دي هغوی ته دا میسج زه ورکوم چې ستاسو په خویندو کې په رونو کې لوریانو کې کور په زنانو کې دا کوالټي وي چې هغوی بار کار کولی شي که هغه نوکري وي که هغه سیاستي چې هر فیلډ کې هغوی تلل غواړي نو تاسو پلیز هغوی روباسئ او هغوی لکه د هغوی کوم خواهش چې کوم دی نه پوره کړئ. لکه ښځه ذات که نه تاسو د ښځه ذات باندې یو اویرنس هم دغه نور هم داسې کوم ښه کار کړی چې ضمیر هم پرې خوشحاله هر د سوشل ورک خو چې دی نه خو ټول دړه د خوشحالۍ کار دی ځکه چې ته په خپل هم سوشل ورکر یې تا ته پته لګي چې د الله بندیانو سره څوک د نیکۍ کار کوي د هغوی بوج کموي د هغوی سخته کموي نو هغه د ځان لپاره په خپله یو خوشحالي ده. نو زه وایم چې سوشل ورک چې کوم دی نو دا په خپله د یو خوشحالۍ دغه دی مختلف ځایونو کې چې کوم د داسې کسان دي چې د هغوی وس نه وي او هغوی سره زه داسې ښېګړه وکړم نو زما دپاره د خوشحالۍ دغې بل دا چې د چا حق خپل حق ته نشي رسېدی یو فیمیل هغې ته زه لار وښیم او هغوی هغه خپل ګول چې کوم دی هغه حاصل کړي نو زه په دې ډېره زیاته خوشحاله یم. او دا زنانه کولی شي بالکل کولی شي بالکل همت غواړي زړه غواړي ایجوکیشن غواړي چې یو انسان اویر وي د یو خبرې نه چې لکه یو بنده خبر نه وي نو هغه هېڅ نشي کولی د ټولو نه مخکې اویرنس دی چې ځان د هر څه نه خبر کړي پس د هغې نه ټولې لارې خلکو ته کولو شي. ګرانو کتونکو دا و شاهین سلطان د نن نه 10 کاله مخکې موږ د قبرستان نه یو زنانه اوچته کړې وه او هغه هم بیا واده کړې وه په هغې موږ ډېر زیات کړېدلي او هغه ټیم نه چې کوم دی مسلسل دغه روانه ده سوشل ورک کوي زنانه ذات بالکل سوشل ورک کولی شي د غریبو زنانو چې کوم دی خدمت کولی شي تشدد نه بچ کولی شي خاوندانو ته ورته صحیح لار ښودلی شي کوم خاوندان چې په ښځو باندې تشدد کوي په هغې کې شاهین سلطان چې کوم دی ډېر زیات کار وکړو ځکه هم تاسو سره متعارف کول ډېره مننه خوشحاله